وی مخکې زمانه کې یو قوم انتهایی درجې له بې غیرته شو. باچا سلامت ټول وزیران راوغوښته، وایي دا خو انتهایی بې غیرته شوي دي، دې له څوک چې دې کې غیرت راشي. نو د هغه کلي والا دې خوا کلی و، منځ کې یو نیر و پیپول و، هغه سیټ ته پټي و، کروندی وه، زمینداري وه. هغوی به د سهار د اذانونو ټایم کې خپل زمینداری لاوړېده. وزیرانو ورته ویل باچا سلامته د دې پل په سر باندې به یو فوجي ودرو چې کوم سړی ځي هغه نه به پرتوګ وباسي، نو هغه به خپلې کروندې له ځي، هغه به خپلې زمیندارۍ له ځي. وایي دا خو ډېره ښایسته خبره ده. دغسې لینډ چالو یو میاشت پس ټول قوم راجمع شو. باچا ته وزیرانو وویل وایي باچا سلامت قوم راجمع شوی دی. باچا ډېر خوشحاله شو. والله وایي قوم کې مې غیرت راغو. چې ټول قوم یې راغونډ کو، باچا سلامت وایي ها څه وایئ، څه لا راغونډ شوي یئ؟ وی باچا سلامت که دا فوجیان دی دوه که مونږ نه به دا پرتوګونه زر زر وباسي، مونږ به زر زر وکړو. نن مونږ هغه وخته جوړ شوي یو. نن زما ملګرو د پیر په ورځ 8 بجې ټایم شو. تاسو ته به کمپاله لګېدلي، که په پاټو کې لګېدلې وه، که په چړۍ لګېدلې وه، اعلانونه به کوو. د نن نه دا تحریک شروع شو.